څلورمه فروری باندې د پېښور ولسي پاڅون له مراسي که چېرته موږ او تاسو بېشعوره وو، ناپوهه وو، زمونږ بزدلي د بېمانۍ حد ته رسېدلې وي، په انسانیت نه خفه کېږو، په پښتو نه خفه کېږو، په اسلام نه خفه کېږو، په وطن نه خفه کېږو، په کاروبار نه خفه کېږو، په چاپېرچل نه خفه کېږو، په خپل مور، خور، تره، ترور، ماما، کاکا په دې نه خفه کېږو، نو په څلورمه فروری باندې بیخي رانشئ دغه ولسي پاڅون له. ځکه چې انسان کله د جهالت خول په هغه باندې راخور وي، هغه بېشعوره وي، ناپوهه وي، بې علمه وي، درنده وي، نو هغه کله هم په انسانانو باندې نه خفه کېږي. نو که چېرته موږ او تاسو ټول دغسې وو، او بلکې زه به دا هم ویم د درندګۍ سره سره که موږ بېایمانه هم وو، نو دغه ولسي پاڅون له بیا بلکل د راتلو ضرورت نشته دی. خو که چېرته موږ باشعوره وو، دوه څلور ټکي مو زده وي د الله نه، د رسول نه، د قرآن نه، د حق ګویۍ نه، د انسانیت نه لږ ډېر خبر وو، او بیا په تیره د انسانیت په درد دردې وو، نو کم از کم دا زمونږ د ایمان یوه برخه ده چې په څلورمه فروری د پېښور دغه ولسي پاڅون ته به په هر حال ځان رسو. ملګرو، درې خبرې، لنډې خبرې او د دلیل خبرې کومه. نننی اخبار وایي چې 101 انسانان شهیدان شوي دي، 221 انسانان زخمیان شوي دي، ټپیان شوي دي. دا یوه خبره په ذهن کې کېږدئ که موږ چېرته د شانګلې، د وزیرستان، د سرای نورنګ، د باجوړ، د بونیر، د دیر، د مردان، د اورکزو پوښتنه کړې وې، نو نن به زموږ او ستاسو د ټولو پښتنو شریک کور، زموږ د اقتصاد د ملا تیر، زموږ د خوشحال دستار، زموږ د غني خمار، زموږ د امزا د علم او د فکر ټاټوبی، زموږ د رحمان د تصوف کور پېښور به یو ځل بیا د بارودو ډیری کېدنه. خو چونکې حقیقت دا دی، رښتیا خبره دا ده، موږ خو دا وکړو چې موږ مسلمانان وو، پښتانه وو. زه تاسو ته یقینا او ایمانا وایم ملګرو، زه چې کله سعودي عرب ته لاړم، د عرفات ډیرې ته وختم او پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم هغه جرأت، هغه همت راته مخامخ شو چې د نن نه 1400 کاله مخکې په هغه سرو تړو کې د عرفات په ډیرۍ باندې یو څوک ودرېږي او د کفر، د جهل، د تیارې پر ضد باندې ډېر نر اواز راپورته کوي، ډېر غیرتي اواز راپورته کوي، د مرګ نه نه یریږي، د ابوجهل د لښکرو نه نه یریږي، د کفر د فتنې نه نه یریږي، یوه نوې خبره د عرب په جهالت کې مخې ته راوړي. موږ د هغه پیغمبر امتیان او دلته زموږ په چاپېرچل کې په سوونو خلک چې د هغو غوښې په اسمانونو کې والوتې، اندامونه یې جدا جدا شو. موږ دې ته غوږ ایښی دی چې خدای مکه زما په کور به دماکه کېږي او یرغل به کېږي او اغوا به کېږي، نو هله به افسر افغان راپاسي او جذباتي کېږي به چې ما سره زیاتی وشو. ملګرو، دا ایمان تیر کوي. که د خدای نه یریږو، د خدای منو، که د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم امتیانو، هغو به د حق سره ودرېده، د رښتیا سره به ودرېده. نو دومره رښتیا خو موږ ویلی شو که نه چې یو ولسي پاڅون دی، نو چې دې ته ټول ښه په نره باندې راشو، دا تپوس وکړو چې ولې ټکس زه ورکوم، زمرود دلته دي، اوبه دلته دي، سیندونه، غرونه، نخترونه دلته دي، کرومایټ کوله دلته ده، زما لکه د 50% نه زیات ابي وسایلو نه بجلي پیدا کېږي او بیا هم په ما دماکه کېږي، بیا هم زه خوار یم. زما هغه ځای چې زما عام فورسز، زما پولیس، زما سیکیورټي فورسز چې هغه به ما له تحفظ راکوي، د هغو په کور کې دنده دماکه کېږي، جومات بچ نه شو، جنازه بچ نه شوه. نو ملګرو، دا د جذباتو خبرې نه دي، خو کم از کم دا تاسو نه تمه لرمه چې د علم، فکر، مسلمانۍ او د پښتو تقاضا دا ده چې که نور هیڅ نشو کولی، په 4 فروری چې کوم دا ولسي پاڅون کېږي،
دا په شانګله کې هم شوی او په بونیر کې هم شوی او صوابۍ کې هم شوی دی، دا په دیر کې هم شوی او دا په وزیرستان کې هم شوی او دا به اوس په پېښور کې کوو. او څنګه چې ما تاسو ته وویل که پېښوري کاروبار به وي، روزګار به وي، وکالت به وي، صحافت به وي، ثقافت به وي، هنر به وي، شعر به وي، ټپه به وي، ژوند به وي، بزنس به وي، بنډارونه به وي، هنرونه به وي. دې پېښور رښتیا خبره دا ده چې حمزه بابا چې د خیبر نه راغی او پېښور ته شو نو حمزه بابا شو. دغسې غني خان د اشنغر نه تر پېښوره مزل وکړو، غني خان شو. دغسې د باچا خان بابا تحریکونه د پېښور نه شروع شوي دي. دغسې که موږ د خوشحال خبره کوو، دغسې که موږ د رحمان خبره کوو، تر دې که زما خبره کېږي نو زه که په شانګله کې وې زه به افسر افغان نه وې، اباسین صاحب که په دیر کې وې ډاکټر اباسین صاحب به نه وې، کرن خان که په سوات کې وې ډاکټر کرن خان به نه وې. دې پېښور موږ له خپله وینه راکړې ده. د دې پېښور د پیو په موږ باندې حق دی، د دې سینه موږ راودلې ده. او زه کله ډېر خفه شم چې اوس زموږ پېښور هم نه پرېږدي. نو دا پېښور زموږ شریف کور دی، دا که ډاکټر دی، که انجینیر دی، که هنرمند دی، که سندرغاړی دی، که څوک هم دی، راشئ او د ایمان کمزورې درجه ده یو ګوټ کې چېرته ودرېږئ دغه ولسي پاڅون کې، زه به په خپله باندې هم راځم. ټولو ملګرو ته مې التجا ده که نن مو د پېښور تپوس نه کړو، دا درته زه ډېره واضحه وایم، نیغ په نیغه به دا اور ستاسو کور ته رارسي. سبا به بیا چغې وهئ، په انسانانو خفه شئ، په پېښور خفه شئ، په ځوانانو خفه شئ، په پولیسو خفه شئ، په خپل سیکیورټي فورسز خفه شئ. څه ځای کې خو ځان ته خفګان ودروئ. او بیا زه حیران یم چې د مسلمان په حیث او د پښتون په حیث چې یو سړی د حق سره نشي ودرېدی، حق خبره نشي کولی، نو بیا د دې پېښور د سینې نه چې موږ دا پی خورو، دا ډوډۍ خورو، دا چیز خو یقینا چې دا په موږ حرام دی. حرام که څوک مسلمان وي نو دا په موږ حرام دی، که څوک پښتون ځان ته وایي نو دا بېننګي ده چې موږ د پېښور سره نه ودرېږو. لہذا دغه 4 فروری ده، راشئ او چې دې ټولې دنیا ته که دا زموږ د میډیا ملګري دي نېشنل او انټرنېشنل میډیا هغو ته هم وایم دا ګوره پېښور شریف دی، ګوره بیا درته وایم که میډیا آوټلیټس دي، که کاروباري هلې ځلې دي، که صحافتي ثقافتي هنرونه، که دا پېښور ډېر وره خو موږ به وګورئ. که دا پېښور نه وي لنډه دا ده چې موږ به نه راشئ چې د دې پېښور دومره په نره په کلکه تپوس وکړو چې بیا دا جرت څوک ونه کړي چې په پېښور کې دماکه کوي. دا څنګه چل دی؟ د چا چې 15 چرګې مړې شي نو 15 ورځې هغه د هغې تپوس کوي. 101 زمونږ ځوانان او ما ته نن سهار مې اخبار کې کاته چې یو ځوان نو د هغه اخري خبره دا وه د رسک یو اهلکار ته چې زه خو د مور یو بچی وم، د مور ټوله اسره زه وم، نو که زه مړ شم زما د مور به څه کېږي. دا د هرې دویمې پښتني مور کیسه ده. خو ولي شعور عقل پوهه چېرته نه راوړو. په 4 تاریخ که زما هر ځای کې کمیټمنټ یا چېرته ما خو ډایري نه ده کتلې، خو که چا سره مې واده کړي نو اوس ترې بخښنه غواړم. زه به هم په دې غونډه کې یم ولسي پاڅون کې، او ته هم راشه، ټول راشئ، خپله ډاکټري پرېږدئ، انجینري پرېږدئ، وکالت پرېږدئ، صحافت پرېږدئ، دفتر پرېږدئ، ځکه چې که موږ د پېښور تپوس وکړو خو دا هر څه به وي. که تپوس یې نه کوو نو یو ورځ به ستا دفتر هم نه وي، ستا انجینري به هم نه وي، ستا ډاکټري به هم نه وي. هر څه پرېږدئ، راشئ په نره باندې، په نړیوال کچ باندې، او زمونږ لوکل میډیا دا ټوله خبره دنیا ته داسې ورسوئ چې موږ په پېښور خفه کېږو. پېښور زما کور دی، ستا کور دی، دا د ښاري کور دی، دا د چترالي کور دی، دا د هند په سپیکینګ روډ کور دی، تر دې چې د پنجاب نه خلک راغلي دي، د سند نه راغلي دي، بلتستان نه راغلي دي، دې پېښور له په خپله غېږه کې ځای ورکړی دی. نن به موږ پېښور نه پرېږدو، په پېښور یقینا چې خفه کېږو. په پېښور نه کول بېماني ده، د بې پښتو خلکو کار دی. راځئ چې کم از کم دا پښتو خو وکړو چې پېښور یو ځل بیا د ګلونو ښار کړو. او په دغه به دا خبره ختمه کړمه چې په کومه خوله به دعوه کاندې چې فایده دې راوړه، ورځ دې د ځانه سره وړې وه او شپه دې راوړه، او قاتل به نه یې، خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې تکه سپینه یوړه، تکه سره دې راوړه.